السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتن کې څنګه یاستئ؟ امید دی چې په خیر او عافیت سره وي. الله تعالی د تاسو په خپل خیر او عافیت سره وساتي. کتن کې نن تاسو په مخ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره واقعیا بیانوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایده پرز د خپل لیر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته لور شو. په کور شي د سندره आवाज ورودم، د دف आवाज هم ورودم. په دا شي چې کله دا د غانې بجانې आवाज ورودم دته غوسه ورغله. د خپل تالی ته فورا لور شو چې ویل دل کني د انصار دوی وړي کې بچونه دغه د جنگ بعاص وتوی یغي په جنگ چې کوم اشعار ویل کېدل هغه د په پابند شری وي. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سخت به غوسه شو او پر سخت لهجه سره دغه دوی بچونه سره خبره شریک کړل. نو ته وی چې دا څه شی دی چې د پیغمبر په کور شنوستی استای او تاسو دا غانې بجانې دا دف بجاوه وستای دا په څه وخت ایته دا کی معنی بد حضور صلی الله علیه وسلم په بستر باندې آرام فرمایلی. و ته ویل ته متوجه شه ورته فرمایل چې ابوبکر دا پرېږده د هر قوم د پورا یو د خوشي او یو د ایدریز وي. نن د میژه د ایدریز دو دا لہذا دا چې کوم بچونه دي دا پرېږده دغه څه ما وایي. په دا نه بعد چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ووتشه دا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا دوی بچونه په خپل لوس باندې دباو کړلې. مطلب ویني ولې چې څنګه شفقت چې کومه طریقه وي په ورسره اپناو کړله. په نه بعد هغه جنکې چې کومې وې وړیکن کې هغه لوړلې. محترم اردوین کې دغه معلومه شوه چې د خوښۍ په مقابل نه د اسلام حکمي نشته دی. کمیش په طریقه باندې د اسلام حکم ومني او په طریقه باندې موږ خپل معاشره خپل کور راون کی ان شاء الله دنیا او آخرت د موږ صحیح وي. د دنیا مه صحیح وي ویني چې د اسلام په حکم باندې چې څنګه ها عمل کوي هغه خامخا په خیر باندې وي، معاشره په خیر باندې وي، هغه کور په خیر او عافیت سره وي. الله تعالی دا وکړو چې دا خبره تاسو ته په سم شي دیر شي. امید دی چې دا خبره تاسو ته په سم شي راغلی وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.